کې مونږ چې کوم انټرویو کته کړې وه پای کې تاسو ویلي چې یاره ښځې دپاره مطلب دا دی کول پکار دی چونکې دا سوال په هغه ټایم کې ما کوو خو بیا انټرویو ډېر اوږدی ده چې هغه هاکي کولی شي نو آیا یو طرف ته تاسو وایه چې هغه د ښځو مطابق تاسو چې کوم وایه چې بازار ته نشي تللی دغه ته نشي تللی ډېر داسې نو بیا هغه هاکي څنګه کولی شي ډېر کسان دا تپوس کوي مفتي صاحب آخري تپوس دا کومه چې کوم تاسو اکثر تقریر وکړئ تقریر کې بیا تاسو جذباتي هم شئ په جذباتو کې کله کله تاسو خپل هغه چې کوم محسوس الفاظ دي هغه مو وایئ بیا قسم کمنټس راځي نو تاسو راته دا ووایه چې دا خپله ویډیو ګورئ بیا دغه کمنټس لاندې ګورئ که نه کمنټس نه ګورئ نو چې تاسو د پردی کمنټس نشئ برداشت کولی نو خلک بس تاسو څنګه دا کنزل برداشت کوي نو وجه هم دا ده چې د دې الفاظو ته هم ټیک وي چې تاسو څنګه وایئ نه سړي زه به ډېر معاصرت سره ووایم تاسو پکې دا الفاظ هم وایئ دا ټیک دي دا نه سړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ډېر زیات خوشحاله یم یو ځل بیا د شانګلې په خاوره د پورن په خاوره زموږ ډېر خوږ او دروند مشر ډېر ستر عالم الدین جناب مولانا محسن محمود صاحب چې د هغه یو ځل بیا موږ سره پروګرام کې موجود دی مفتی صاحب د تیر پروګرام په شان د یو ځل بیا د شنګلې په خاوره د پورن په خاوره خوش آمدید وایم او هر کله راشئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیره مننه څنګه چې د علاقه ښکلې ده نو همدغه شانتې دا خلک هم ښکلی دي او څنګه چې خوراکونه پیور دي داسې مینه کې مې خلاص دی او دلته ما چې کوم نفسیاتي جایزه واخیسته نو ټول راته خوشحاله زم دعا کوم چې الله دې ټول شانګلې والا خوشحاله لري مفتي صاحب خاص کر تاسو نن چې کوم پروګرام کې ملمانه وای دغه پروګرام حوالې سره بیا تاسو د هغې نه جناب مولانا فیاض صاحب مدرسې ته هم راغلی دې حوالې سره مختصر څه وایه بیسیکلی شفیع الله خان الله رب العزت چې آخرنی پیغمبر راولېږو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنی ډیوټي چې دغه شان د مدارسو د جامعاتو بنیادونو کله چې اسلام سربلندي شروع شوه نو په هغه سلسله کې چونکې د اوچت شان والا رب د محبوب پیغمبر د بنیادی تحریک سره تعلق د مدرسې او د مسجد دی نو لہذا د دې عظیم تحریک چې څوک هم حصه جوړیږي نو فطري طور هغې ته روحاني سکون او خوشحالي نو ډېر زیات خوشحاله یم چې د الله رب العزت او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دغې عظیم مشن او د کاروان په نسبت سره زما شانګلې ته راتګ وشو د حضرت شیخ صاحب مدرسې ته اوس په دې لار کې ما شیخ صاحب توی د نبي علیه السلام میلمانه دي او دا هغه خلک دی چې که تاسو کتلی شفیع الله خان نن په دنیا کې چاته کارپېټ خور کړی شو نو خلک وایي ډېر یاره دروند او ستایلی کس دی او دا هغه طلبا دي چې دې ته الله رب العزت حکم کړی فرشتو ته اعزازن ورته وزرې خورې کوي نو دا د ډېر کریم خلکو د ډېر اوچتو درنو خلکو د الله په نظر کې د هغوی دا مراکز او ځګونه دي نو دلته موږ ډېر په خوشحالۍ سره راځو موږ ته یو روحاني خوراک میلاویږي فطري خوراک میلاویږي مفتي صاحب دا راته ووایه چې ستاسو کوم تصویران چلیږي نن سبا چونکې تاسو سره موږ تعارفي انټرویو کړی دا نو دا انټرویو به زه خیر در لګوم دغه راولم تاسو سیول ډیفنس چې کوم تصویران چلیږي سیول ډیفنس ته په کوم خیال لاله ځکه چې یو خو مصروفیات هم ډېر زیات دي او بل دا چې هغې کې زما په خیال داسې پیسه او دا به هم نه وي نو جذبه څه ده په کوم خیال هغې ته رالی دومره مصروفیاتو باوجود بنیادي توجی زمونږ مرکز مدینه منوره ده زمونږ بیس چې دی هغه حرم شریف دی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو ابتدایي کومه وحی چې وه د هغې سره ډېر بدني زور واغستو ډېر مشقت میلاو شو बन्नू मसाला जात नए दौर के नए जायके बन्नू मसाला जात तैयार करते हैं 20 से ज्यादा मसाला जात जो आपके किचन के तमाम जरूरियात पर पूरा उतरती हैं और आपको लाएगी जायकों की दुनिया में। आप आज ही अपने करीबी दुकान से बन्नू मसाला जात का नाम लेकर तलब करें। डिस्ट्रीब्यूटेशन या स्टॉक दस्तयाबी के लिए राब्ता करें। زمونږ خدای جابې زمونږ د ټول امت مور
نو کله چې کور ته لاړو هغو ته دلاسه ورکړه او په دې دلاسه کې ورته یو څو خبرې وکړي چې هغه خلک چې هغه سوشل ویلفیر کوي د غریبانانو سره ولاړې خدمت کوي الله رب العزت هغې ته څه نه وایي. زما دماغو کې دا یو څیز پروت و چې دا دومره اهم څیز دی چې د خدیجه بی د غټو عالمانو د مخکې د کتابونو د سکالرانو نه اورېدلي چې څوک د الله د مخلوق خیال ساتي الله د هغې خیال ساتي. نو ما د دې وجې نه سیول ډیفنس جوین کو. خو زه به شفیع الله خان تاسو ته وایم دا خو باضابطه یو فیډریشن ته یو تنظیم ته د خیرسګالۍ زه لاړم. مونږ الحمدلله د مخکې نه زمونږ دا شیوخ زمونږ علما تاسو کوویډ 19 به د فلډ او به دې سیزونو کې وکته مونږ خلکو ته د خیر رسولو خبرفور کوشش کړی دی پیکیجونو حوالې سره او الحمدلله الله په مونږ باندې هغه دور راوستی دی چې مخکې و مونږ لکه په خپله محتاج او ضروریات په طور باندې شیخ صاحب ناست دی اوس مونږ الله هغه پوزیشن ته رسولي چې په کور کلي علاقه باندې غریبانانو مونږ خیرخواهان الله جوړ کړو د دین د خدمت سره. نو په هغه جذبه رالم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې د هغه کم سیرت چې دی هغه د مخلوق خدمت و. د نبوت نه بعد د اسلام ترویج مخکې د خالق د مخلوق سره ودرېده. نو ما چې زه د محمد رسول الله په سیرت عمل کوم افټر نبوت نو زړه مې راله چې هغه مخکې دور والا کم سیرت چې دی هم د جانان اپناو کوم او د خلکو ته د خیر رسولو کوشش کوم. دا خو د دې حکومت یو ښه اقدام دی که نه دې ته په ښه وایه که نه جی چې هر یو ګورمنټي او هغه یو ښه اقدام کوي حالانکه د دې بیس 1980 کې دی او زموږ چې کم تاریخ د سیول ډیفنس دی نو هغه جنگ خندق دی. نو چونکې بیا هم لکه موږ د چا سره داسې کلوز مایند نه یو. شفیع الله خان هر څوک چې د خیر کار کوي چې په هغې کې دین ته وطن ته نقصان نه نو موږ اپریشیټ کوو. د تنګ نظرۍ مظاهره موږ نه کوو. نو د دې بیس خو 1980 کې ښودی شوی دی پاکستان کې او ابتدایي طور خو جانان ښودی دی په جنگ خندق کې د قبلتین مسجد نه دېخوا د سیول ډیفنس بنیاد هلته ښودی شوی. نو بهرحال تاسو یو جوور طرف ته اشاره وکړه هر یو ګورمنټ چې ایکس وای زیډ چې د وطن د خیرخواهي د دین خیرخواهي موږ ورته سلام کوو. ستاسو چونکې ډېر ټایم نه لرم تاسو څو ډېر انټرویو به لنډه کوم او یو تفصیلي انټرویو مونږ کړې ده خو هغه انټرویو کې یو سوال راوتی دی چې په هغه انټرویو کې مونږ چې کومه انټرویو کته کړې وه په هغې کې تاسو ویلي وو چې یاره ښځې دپاره مطلب دا دی کول پکار دی چونکې دا سوال په هغه ټایم کې ما کوو خو بیا انټرویو ډېر اوږدی ده چې هغه هاکي کولی شي. نو آیا یو طرف ته تاسو وایه چې هغه د ښځو مطابق تاسو چې کوم وایه چې بازار ته نشي تللی دغه ته نشي تللی ډېر داسې نو بیا هغه هاکي څنګه کولی شي ډېر کسان دا تپوس کوي. جی یو عملی مظاهره زموږ د مدارسو تربیت یافته د افغانستان اسلامي ولسو هغه هلته ومښودله. خبره شفیع الله خان واضح ته او اسانه ده. پای کې ما دا خبره کړې وه زه کوم خلک ما ته اکثر بیا وایي ته ماډرن مولای. هلته هم په دفاترو کې او فایرفورس کې ښځو ته د کار اجازت میلاو شو د شرایطو سره چې دا په حجاب کې دا به کوري دا به نارینه نینی د هغوی سره مخلوطي سیسټم به نه. نو هاکي فوټبال پلس باسکټبال اني ګیم په هغې کې ما دا خبره کړې وم او زه اوس بیا دوهراومه چې هغې کې به امفایر هم لیډي کراوډز کې به هم لیډي او دا سیزونه به نه چلیږي چې په دنیا باندې د سړي نظر پې نه لګي نو دا په جیم کې بیا هغه ویټ والا شیزونه هم راکاږي څه مسله نشته خو چې په خپل ماحول کې کم شرعي حدودو کې چې د نارینه نظر پې نه لګي نو گیم دا خو د فټنس دپاره د وجود دپاره بل ښځه ذات هم داسې دی چې هغه څه جیل والا خو نه ده هغه هم داسې څه غواړي نو په خپل ماحول کې هغوی انټرټینمنټ کولی شي د ژوند هرې ځلې بلکې زه وطن خدمت هم کولی شي د دین خدمت هم کولی شي. زما دا مشران شیوخ نه زه ډېر کشر یم خو حدود والا شریعت راښکلي دي نو په هغې تناظر کې که گیم کوي نو څه مسله نشته. افغانستان خبره تاسو وکړه که موږ سوچ وکړو 20 کاله هغوی جهاد وکړو اوس نن سبا چې کوم حالات دي آیا دغه جهاد په حوالې به څه وایې مختصره او د افغانستان نن سبا چې کوم حکومت دی هغې باندې به څه وایې؟ شریعت حوالې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم ځای کې د جهاد حکم کړی دی یا ایکشن یې اخیستی نو هغې په ریاکشن کې اخیستی ډایرکټ ایکشن نه دی اخیستی. زه مختصر راغونډ کړم چې څه حدود دي چې هغه کې دننه تا ته مشکلات شروع شي یعنی وطن کې د باندې تنګ شي دینی کار درته ګران شي یا عاصب استعمار راشي
انوالمنټ کوي، هغه ستا وطن حدودو ته نقصان رسوي، نو په هغې کې به د شرعي حوالې سره تعلیمات دي چې ته به د وطن دفاع کې. طالبان د افغانستان مسله خو د افغانستان د موږ اپریشیټ کوو او موږ ملګرتیا به دې کوو چې بهرني خلک راغلی او د هغه ولسو وطندارو علماو نه بزور شمشیر په قوت سره، بلکې زه به ورته په ساده پښتو کې په بدماشۍ سره یې ګورمنټ اغوستی، بار نه راغلي لوکل خلک نه، نو په هغې حوالې سره د شریعت په تناظر کې د هغوی اهمه ډیوټي وه چې د خپل وطن دفاع وکړي او ګورمنټ اسلامي حوالې سره د هغې نفاذ وکړي. او که تاسو وایئ چې موږ یې ولې اپریشیټ کوو، نو څنګه چې حدیث مبارک دی شفیع الله خان چې د مسلمان د ټول ورلډ وایډ د دې مثال له وجود د نبی علیه السلام وي، نو د دې وجود کې که په غاښ کې دړو نو ټول باډي ډسټرب وي، که خپه کې دړو. لہذا افغانستان کې ظلم کېدو، لیبیا هر ځای چې کېدو، موږ پاکستانیان خپو، شیوخو زما دعاګانې کړي، موږ ختمونه مدارسو کې کړي، داسې موږ د افغانستان دپاره کړي، نو چې وسې د ظالم هغه سرکشي وکړه، حق راغی، نو موږ به اپریشیټ کوو. حالانکه هغه د هغو داخلي مسله ده، خو بیا هم چې مسلمان کم ځای کې بری کوي، نو انما المؤمنون اخوه چې کم زموږ تړون دی پای کې موږ د دنیا په مخ کامیاب مسلمانان اپریشیټ کوو. د چا څه چې ظلم کېږي د هغې دپاره به دعاګانې کوو او د الله نه به غواړو چې د مظالمو نه هغوی بچ شي. مفتي صاحب آخري تپوس دا کومه چې کم تاسو اکثر تقریر وکړئ، تقریر کې بیا تاسو جذباتي هم شئ، په جذباتو کې کله کله تاسو خپل هغه چې کوم محسوس الفاظ دي هغه مو وایئ، بیا قسم قسم کمنټس راځي، نو تاسو راته دا ووایئ چې دا خپله ویډیو ګورئ، بیا دغه کمنټس لاندې ګورئ که نه کمنټس نه ګورئ؟ شفیع الله خان اصل کې موږ مسلمانان یو، خو بیا په مسلمانانو کې پښتانه یو، نو د مسلمانۍ د وجې نه خو کمنټ ګورو، په هغې کې په مسلمانۍ کې موږ ته ویلي دي چې صبر به کوئ، خو چونکې پټان یو، نو پټان کې چې بیا کمنټ وګورو، په هغې کې کمنټ خو تاسو ته معلوم وي انټرنیشنل کنځلي، نو په هغې کې د پښتون په حیثیت سره بیا لکه خپل جذبات او احساسات کنټرول کول ګران دي، د اکسلیټر بیا به خامخا، نو د هغې وجې نه زه کمنټ نه ګورم. زه یم هسې نه، وینه خو د پښتون د بچي ده، نو هسې نه چې د چا میلمه شم، نو لحاظه زه کمنټ نه ګورم. نو چې تاسو د پردی کمنټس نشئ برداشت کولی، نو خلک بس تاسو څنګه دا کنځل برداشت کوي؟ نو وجه هم دا ده چې تاسو یو خبره وکړه کنځل، نو دا خو د پی ټي آی او فلس د صوابۍ والا د خلکو، د کونړ والا خلکو پروپیګنډا وه. کنځل به هله موږ ورته وایو چې زما د مشران د شریعت په تناظر کې ورته کنځل ووایي، نو په هغې کې به بیا معذرت کوو، توبه استغفار به کوو، نوافل به کوو. نو چې د شریعت په تناظر کې غټ غټ سکالران، بلکې زما د حقاني سره تعلق دی، د مشرانو سره کېناستم، ما داسې خلک وایي، نو هغو واورېده، ما مغفور الله باباجي سره گاړي کې سفر کوو، نو ته یې ولګوه، چې ما ورته ولګول چې ویې کته وایي نه جي دا خو کنځل نه دي، غلطه خو به غل وی، بې غیرته دله د اوس ته چې د اوس نه، دا خو هم کار نه کېږي. نو بهرحال ما د غټو شیوخو چې هغه هم د دې شیوخو استادان دي شریعت تناظر کې مې وکته، ځکه چې په یو خبره باندې خو چې د اصلاح قابل، نو په هغې هم جهل نشو کولی، نو ما چې زه بیک اپ وکړم، هسې هم د یوټرن دور دی. شیخ صاحب د دې الفاظو ته هم ټیک وي چې تاسو څنګه وایئ نه سړي زوی، زه به ډېر معاصرت سره ووایم، تاسو پکې دا الفاظ هم وایئ، دا ټیک دي؟ دا نه سړي والا لفظ زما نه بل ځای کې مې انټرویو وشوه، په دې کې زموږ دا خلک زموږ په هغه مقصد نه رسي. د پلار د ښه د سړي زوی دا نه سړیتوب کردار دی، دا د غلط کردار نوم دی، دا د پلار د هغه جنسي مسلې نوم نه دی. خو چونکې موږ به خلک څه پوهېږو، خلک په نسوارو کې ښه بد پېژني، خو په خبرو پوهېږي نه. نو بهرحال لکه زه یم د نه سړي زوی، نو دا نه سړي د زوی نه، دا کې د نه سړي کردار دی، حالانکې جنسي تعلق زه د پلار سره نه یم چې لکه ستا ایکس واي زیډ، هغه طرف ته زموږ سوچ نه، خو لکه زموږ په هغه ټرم باندې دا خلک پوهه نه شي. دا خو ستاسو په شان هوښیار خلک چې یاره زما اوس پیغام رسوي چې ته خلک پوهه کړې چې د مولوي صاحب کانسپټ څه دی، په هغې کې هرګز دا کانسپټ نه، دغه بیا په کنځلو کې شیخ صاحب راځي، دا ډېر بده خبره ده، او دا کول هم نه دي، فکارنټي شریعت هم ده، هرګز زموږ دغه سوچ نه، لکه یو کس غلط کار وي هلکه د پلانو په شانتې کار کوي، حالانکې د هغې پلار خو دا کار نه کوي. نو بهرحال زما دغه سوچ او فکر نه، دا تاسو ښه سوال وکړو چې د اډینس او زموږ د اورېدونکو یو دغه هم کلیر کړی. جي ډېره مهرباني مفتي صاحب، ډېره شکریه، تاسو موږ ته قیمتي وخت راکړو. قدرمنو کتونکو، تاسو د مفتي صاحب انټرویو وارې د خپل کوربه په الله ته ورکړي اجازت او فیصله په تاسو را ګورئ. همدم ټي وي د لوی الله په امان.